أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. د دغه آیت ترجمه ده چې تاسو کامله نیکی بیخي نشي بیا مونته تر څو چې تاسو هغو څیزونو نه د خدای پاک په لاره کې خرچ نه کوئ چې کوم ستاسو خوښ دي او سم چې تاسو خرچ کوئ خدای پاک یقینا هغه نه خبر دی. بیر حضور فرمایي چې د اعلی قسم نیکی او کامله نیکی ته وایي لکه څنګه خدای پاک قرآن شریف کې فرمایي چې کامله نیکی تاسو تر هغه وخت نشئ ترلاسه کولی تر څو چې تاسو خپل خوښ څیزونه د خدای پاک د رضا له خاطره قربان نه کړئ او هغه د خدای پاک د رضا له خاطره خرچ نه کړئ. نو یو حقیقي مؤمن چې د خدای پاک د رضا په لټون کې وي تل د نیکۍ د هغه معیار د ترلاسه کولو کوشش کوي چې کوم هغه ته او په کار هم چې هغه دا کوي چې خدای پاک د هغه جوخته وي. په قرآن کې د خدای پاک د کور ترلاسه کولو لپاره په مختلفو ځایونو کې په مختلف رنګ کې تلقین شوی دی د مختلفو نیکو ذکر شوی دی او د خدای پاک په لاره کې مال خرج کول هم یوه نیکي ګرځولې شوې ده. په دغه آیت کې هم د خدای پاک په لاره کې خرج کول یوه ډېره لویه نیکي ګرځولې شوې ده او دا فرمایلی شوي دي چې کم مال یا کم څیز سره چې تاسو مینه کوئ که هغه د خدای پاک په لاره کې به خرج کوئ نو الله به دا یوه ډېره لویه نیکي وي. بېشکه خدای پاک د هرې نیکۍ اجر ورکوي چې د هغه د رضا د ترلاسه کولو لپاره شوي وي. خو انسان چې مال سره مینه لري نو ځکه د دې طرف ته هم خاص پام ګرځولی شوی دی. نو ایمان او رښتونې نیکي او د قربانۍ د اعلی معیار یو معیار خدای پاک دغه قرباني ګرځولې ده چې څه چې تاسو خوښوئ لکه څنګه چې فرمایي چې د دغه محبت نه بغیر اصل نیکي هم هغه ده چې تاسو هغه څیز ورکړئ د خدای پاک لاره چې کوم سره تاسو مینه کوئ او د خدای پاک د رضا له خاطره تاسو ورسره مینه کوئ خو د خدای پاک د رضا له خاطره هغه قربانوئ. حضرت مسیح موعود علیه السلام دې باره کې په ډېرو ځایونو کې وضاحت فرمایلی دی. یو ځای کې هغې فرمایي چې مال سره مینه نه ده پکار. حضور فرمایي ډېر ګران کار ده او نن سبا زمانه کې خود په خاص طور فرمایي مال سره مینه نه ده پکار. خدای پاک فرمایي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تاسو بیخي نیکی نشي بیا مونته تر څو چې تاسو هغو څیزونو کې د خدای پاک په لاره کې خرچ نه کوئ کوم سره چې تاسو مینه کوئ. که د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم زمانه سره د نن سبا د حالاتو مقابله وکړی شي
نو دغه زمانه چې کوم هم د پغه باندې افسوس انسان ته کی ځکه چې د ژوند زیات ګران هیڅ څیز هم نه وي او په هغه زمانه کې خدای پاک په لاره کې به ژوند قربانول وو خپل ژوند زیات ګران چا باندې سم نه وي او په هغه زمانه کې د خدای پاک په لاره کې به ژوند قربانول کېدو د رسول کریم په زمانه کې فرمایي چې تاسو په شان هغه ښځې بچي وو ژوند ټول باندې ګران وي خو هغې همیشه د دې خبرې په دپاره به حریص وو چې موقع ورته میلاو شي نو خدای پاک په لاره کې د ژوند قربان کړي نو هغوی فرمایي چې بیکاره څیزونه د بیکاره څیزونو په خرج کولو یو تن دا ونه شي کولی چې هغه نیکي کوي د نیکۍ دروازه تنګه ده دا خبره په ذهن کې کېنوي چې بیکاره څیزونه په خرج کولو څوک په دغه دروازه داخلېدی نشي ځکه چې دا صریح نص دی چې لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تر څو چې د ګران نه ګران څیز او خوږ نه خوږ څیز خرج نه کوي تر هغې تاسو د محبوب او د ګرانېدو درجه نشي میلاویدی که تکلیف نه شي پورته کولی که تکلیف نه پورته کول غواړي او حقیقي نیکي نه خپلول غواړي نو بیا څنګه تاسو کامیاب او بامراده کېدی شي فرمایي چې آیا صحابه په مفتو کې هغه درجې ته رسېدلي وو چې کوم هغوی ته ترلاسه شوی وه د دنیوي خطاباتو د ترلاسه کولو لپاره څومره اخراجات تکلیفونه انسان زغمي بیا ورته یو معمولي خطاب چې ورباندې د زړه سکون او اطمینان هم نشي ترلاسه کېدی ملاویږي نو بیا خیال وکړي چې رضي الله عنهم خطاب چې د زړه ته تسلی او د اطمینان او د خدای پاک د رضا نښه ده دا داسې په اسانه میلاو شوی فرمایي هغوی چې خبره دا ده چې د خدای پاک رضا چې د حقیقي خوشحالۍ سبب وي هغه نشي ترلاسه کېدی تر څو چې عرضي تکلیفونه انسان ونه زغمي فرمایي چې تاسو خدای پاک څوک ټاکلی نشي برکتي دي هغه خلک چې د خدای پاک د رضا د ترلاسه کولو لپاره د تکلیف پروا نه کوي ځکه چې ابدي خوشحالي او دایمي آرام چې کومه رڼا وي هغه د دغه عرضي تکلیف نه پس مومن ته میلاویږي بیا هغې فرمایي چې په دنیا کې انسان مال سره ډېره زیاته مینه کوي همدې لپاره د تعبیر الرؤیا په علم کې دا لیکلی شوي دي چې که یو تن په خوب کې دا وویني چې هغه خپل ذکر راوباسلی دی چاله ورکړی دی نو د دې مطلب مال وي همدغه وجه ده چې حقیقي اتقا او د ایمان د ترلاسه کولو لپاره فرمایلی شوي دي چې لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون چې حقیقي نیکي به بیخي بیا نه مومئ تر څو چې تاسو خپل ځان باندې د ټولو نه زیات چې کوم ګران څیز وي تاسو ته چې کوم څیز ټولو نه زیات ګران وي تاسو ته هغه تاسو خرج نه کوئ ځکه چې د خدای پاک مخلوقو سره د همدردۍ او د سلوک یوه ډېره لویه برخه د مال د خرج کولو ضرورت ښایي او ابنای جنس یعنې د خپل د کام خلکو او د خدای پاک د مخلوق همدردي او داسې څیز دی چې د ایمان بل جز دی چې بغیر له دې نه ایمان نشي کامل کېدی او راسخ کېدی نشي تر څو چې انسان ایثار ونه کړي بل ته څنګه نفع رسېدی شي د نفع رسولو لپاره نفع ورکولو لپاره خو قرباني کول وي د نورو له نفع ورکولو لپاره د همدردۍ لپاره ایثار یو ضروري څیز دی او په دغه آیت کې لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کې د دغه ایثار تعلیم او هدایت فرمایلی شوی دی نو د مال خرج کول د خدای پاک په لاره کې هم د انسان د سعادت او د تقوا شارع معیار دی په دې باندې دغه ازمیښت کېږي هغې فرمایي چې حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه چې کوم ژوند و نو هغې کې د خدای پاک لپاره د وقف معیار هغه و چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم یو ضرورت بیان کو او هغوی ټول د کور سامان راوړو حاضر شو د کور ټول سامان سره هغوی حاضر شوي بیا هغوی نصیحت کوي فرمایي چې مال سره مینه مه کوئ خدای پاک فرمایي چې لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون یعنې تاسو تر بر نشئ رسېدی یعنې هغه حقیقي نیکۍ ته کامله نیکۍ ته نشئ رسېدی تر څو چې هغه مال خرج نه کوئ چې تاسو باندې ګران وي حضور فرمایي چې لکه څنګه چې ما مخکې مو وویل چې بر هغه نیکۍ ته وایي چې د اعلی قسم وي او کامله وي نو دا هغه راز دی
چې نن د جماعت احمدي خلک په صحیح طور پوه شوي دي او د حضرت مسیح موعود علیه السلام د تربیت دغه اثر دی چې تر ننه د قربانۍ دغه معیار موږ مسلسل ګورو، هغه معیار چې صحابه قایم کړی وو او بیا دا کم معیار چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام په زمانه کې هغوی ته چې کم جوخت خلک اوسېده او د هغوی صحابه او هغوی قایم کړی وو او بیا د هغې نه پس د خلافت په دور کې په هره زمانه کې دا قربانۍ موږ مسلسل لیدلې دي او تر ننه همدغه قربانۍ موږ ته ښکاري. رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مال د قربانۍ ډېر زیات تحریک فرمایلی وو او د هغوی صحابه په دغه خبره پوه شوي وو، په هغې باندې پوره عمل کړی وو. یو روایت کې راځي چې حضرت ابن مسعود بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې رشک د 2 تنو نه بغیر په بل چا نه دی پکار. یو هغه چاله چې خدای پاک مال ورکو او هغه دا مال د خدای پاک په لاره کې خرج کو، او بل هغه تن چاله چې خدای پاک پوهه، عقل، علم او حکمت ورکو او د هغه په مدد هغه د خلکو ترمنځ فیصلې کوي او خلکو ته دا ښیي. نو دا هغه معیارو چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خپلو صحابهو کې قایمولو لپاره نصیحت فرمایلی وو او دا قایم شوی وو. یو روایت کې راځي چې د حضرت ابو مسعود انصاري روایت دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم به چې کله ارشاد فرمایلو د صدقې لپاره، نو مونږ کې به ځینې خلک لاړه بازار ته، هلته به مزدوري وکړه او د اجرت په طور به چې یو مود څه غله به ورته میلاو شو. حضور فرمایي دا مود هم یو پیمانه ده، یو 100 کیلو برابر وي، څه هم چې میلاو شو نو بیا به هغه موږ صدقه کړو. دا کوشش به زموږ وو چې موږ په دې کې برخه اخلو، په دغه طریقې چې کوم رسول کریم فرمایلی دی ګټه به کوو او برخه به پکې اخلو. دا نه چې د چا نه به غواړو بلکې محنت به کوو، ګټو به برخه به اخلو. راوي بیانوي چې په دې کې د ځینو اوس دا حل دی د هغو قربانو خدای پاک ورله دومره اجر ورکو چې اوس یو لږ درمه هغې سره موجود دی، یعنې مزدوري به یې چې کول او چندې به ورکولې، نو اوس هغه خلک د لکونو خاوندان دي. نو دا د قربانۍ برکت. نو دا هغه راز دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته د خپلولو هغې تلقین فرمایلی. همدا هغه څیز دی چې په قرآن کې خدای پاک د دې نصیحت موږ ته فرمایلی دی چې تاسو د خدای پاک په لاره کې خرج کړئ او هغه څیز خرج کړئ چې تاسو ورسره مینه کوئ. په روایتونو کې دا هم راځي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم به ځینې وخت د چندو تحریک وکړو، نو صحابه به هر هغه څیز چې د هغوی په کور کې به هغه به یې راوړو او د مختلفو څیزونو هلته به ډیري جوړ شو. نو د جماعتي ضرورت لپاره د چندې ضرورت وي، د مال ضرورت وي، د څیزونو ضرورت وي او له تله راسې د انبیاو چې کومه ډله وي، جومات وي، هغه په دې پوه شي او په خپل طور چې تر کومه حده پورې هغو خلکو قرباني کولی شو هغوی بیا کړې ده. د مال د قربانۍ څومره فضلونه وي دې باره کې یو ځای کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم نصیحت کوي. فرمایي حضرت اسماء چې د خور نسبت ورسره د نصیحت فرمایلو هغوی ته چې د خدای پاک په لاره کې په شمېر نه مه خرج کوه، ګینې خدای پاک به متعالی بیا په شمېر به درکوي. یعنې د خپلو د پیسو چې کومه تیلی وي د هغه خوله مه بندوئ، په کنجوسۍ په شومتیا سره مه کښېنئ، بلکې ګینې بیا به د دې خوله به بنده ساتلی کېږي. فرمایي چې څومره چې وس دی ښه په فراخۍ خرج کوئ، په خدای پاک توکل لري، خدای پاک به درکوي. بیا وی په یو موقع فرمایل، حضرت ابو هریره روایت دی چې هر سحر 2 فرشتې راکوزېږي، هغې کې هر یو وایي چې یا خدای پاک چې څوک چې خرج کوي سخي وي هغې له نور هم ورکړه او د هغه په نقش قدم باندې پیدا روانېدونکي پیدا نور هم پیدا کړه. بل وایي چې خدای پاک کم تن چې شوم دی هغه له ورکړه او د هغه معلوماته برباد کړه. برحال دا راز نن سبا احمدیانو ته معلومه دی او ډېر مثالونه دي چې تنه د احمدیت تاریخ ډک پروت دی او هره ورځ په دې کې اضافه کېږي چې د خرج کولو د سخي څه اهمیت دی.
یو تل لیکلي چې ما سره لږې شانې پیسې وي او په هغې به ما د کاروبار کولو سوچ کړی اوس ضروري څیزونه به مې اخیسته حالت ډېر خراب و نه پوهېدم چې دا کاروبار به کېږي مو که نه او زما پلار ما ته وي چې څومره پیسې دي دا ته په چندې کې ورکړه او د خدای پاک له خاطر یې قرباني کړه نو ما هغه چندې کې پیسې ورکړې او خدای پاک داسې سامان پیدا کړ چې داسې ما ته آرډر میلاو شو چې پکې څو چنده زیاتې پیسې ما ته میلاوې شي او بیا ما کاروبار شروع کړو خدای پاک پکې داسې برکت واچولو چې بې شمېره مال راتل شروع شو نو دغه تجربات خدای پاک په دغه زمانه کې هم د حضرت مسیح موعود علیه السلام منونکي او د هغې غلامانو او د هغې غلامانو ته د هغې په ایمان کې د اضافې لپاره ښیي رسول کریم صلی الله علیه وسلم په مختلفو موقعو د مال د قربانۍ ډېر زیات تحریک فرمایلی دی حضرت حسن رضی الله تعالی عنه روایت کوي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل او دا حدیث قدسی دی یعنی د خدای پاک په حواله هغوی دا بیان فرمایلی چې خدای پاک فرمایي یا د آدم زویه ته خپله خزانه ما سره جمع کو بېغمه شه نه د اور لګېدو خطره ده نه په اوبو کې د ډوبېدو اندېښنه ده او نه د چېرته د غل د غلا ویره ده زما سره چې کومه خزانه ته ایښې یا به تاله پوره در کوم هغه ورځ چې کله به ته د دې د ټولو نه زیات محتاج یې یعنې پس له مرګه چې کوم ژوند دی چې انسان هېڅ خبر نه وي چې ورسره به څه سلوک کېږي د خپلو نیکونو خو خبر نه وي نو هغه خدای پاک فرمایي چې ستا چې کومې قربانۍ دي نو زه به تاسو له د هغې اجر در کوم او د هغې په ذریعه به ستاسو د بښنې سامان کېږي نو دا د هغه سودا چې خدای پاک یو مؤمن سره کوي حضرت مسیح موعود علیه السلام یو ځای کې فرمایي زه یقینا دا ګڼم چې بخل او ایمان په یو زړه کې نشي جمع کېدی کم تن چې په رښتونه زړه په خدای پاک ایمان راوړي هغه خپل مال صرف هغه مال نه ګڼي چې د هغه په صندوق کې بند وي بلکې د خدای پاک ټولې خزانې هغه خپلې خزانې ګڼي او امساک یعنی کنجوسي د هغه نه داسې لرې شي لکه څنګه چې د رڼا نه تاریکي لرې کېږي بیا هغې فرمایي چې قام ته پکار دی چې په هره طریقه د سلسلې خدمت دی کوي د مال په ذریعه هم د خدمت کولو کې څه کوتاهي نه ده پکار ګورئ په دنیا کې یوه سلسله هم بغیر د چندې نه چلي رسول کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت موسی علیه السلام د حضرت عیسی علیه السلام د ټولو رسولانو په وخت چندې راغونډې کړې شوې وې نو زموږ د جومات چې کم خلک دي هغوی ته هم د دغه خبرې خیال ضروري پکار دی که دا خلک په التزام یوه پیسه هم په ټول کال کې ورکوي نو ډېر څه کېدی شي دې باره کې د حضرت خلیفة المسیح اول رضی الله تعالی عنه نمونه وګورئ چې هغوی دا څه وه دا نمونه څنګه هغوی د حضرت مسیح موعود علیه السلام په تحریک باندې لبیک وي او د هغوی د مشن د پوره کولو لپاره هغوی قرباني کړې وه حضرت مسیح موعود علیه السلام د حضرت خلیفة المسیح اول باره کې لیکلي دي چې که ما اجازت ورکړی وی نو هغه به هر څه په دغه لاره کې فدا کړی وي خپل د روحاني رفاقت په شان جسماني رفاقت او هر وخت په صحبت کې د پاتې کېدو حق به پوره کړی وي بیا هغې لیکي د هغې د خطونو ځینې چې کوم سطرونه دي هغه د نمونې په طور به وښیم هغوی لیکي حضرت خلیفة المسیح ویل حضرت مسیح موعود علیه السلام ته چې زه ستاسو په لاره کې قربان یم زما چې قسم دي هغه زما نه دي بلکې ستاسو دي زه حضرت پیر و مرشد ته په راستی دا عرض کوم چې زما ټول مال او دولت که د دین د اشاعت لپاره خرج شي نو زه به خپل مراد ته ورسم که د براهین چې کوم خریداران دي هغه د چاپ کې چې کوم توقف د هغې په وجه اضطراب لري یعنی د خریدارانو د کمیت په وجه د هغې د پیسې نه ورکولو په وجه که د کتاب د چاپ کې څه خنډ راغلی دی نو ماته اجازه راکړي چې دا ادنا چې کوم خدمت دی دا زه ترسره کړم او د دې ټول قیمت له ځانه ورکړم او کومه ګټه چې راشي نو هغه به واپس کړم او ډېر په درد هغوی دا فرمایي چې زما دا سعادت دی بلکې هغې فرمایي چې دا زما منشا ده حضرت مسیح اسلام ته عرض کړی چې زما دا منشا ده چې د براهین د چاپ ټول خرج ما دې راشي
دا د حضرت خلیفة المسیح اول رضی الله تعالی عنہ د قربانۍ معیار و. حضرت خلیفة المسیح ثانی رضی الله تعالی عنہ چې کله د وقف جدید او د تحریک جدید تحریک کړی و نو بشمیره خلکو غریبانانو خلکو چې کوم هغوی لږې لږې پیسې راوړې وې او چندې کې ورکول شروع کړی وې، چا چرګه راوړې وه، چا ها راوړې وې او دا وې چې موږ سره چې قسم و هغه موږ وړاندې کړه. او په دې زمانه کې هم د غریبانانو مثال حضرت خلیفة المسیح اول خلیفة المسیح ثانی چې وړاندې کول نو ځینې د پخواني چې کوم زبرګانو د هغوی مثالونه به یې وړاندې کول. او په دغه لړ کې هغوی یو مثال د حضرت ډاکټر خلیفه رشید الدین صاحب وړاندې کړی و چې د حضرت خلیفة المسیح ثانی د وړومبۍ بیبي یعنې د حضرت ام ناصر رضی الله تعالی عنها والد و. همدغه شان د حضرت خلیفة المسیح ثالث نیکه و دوی له مور له طرفه. حضرت مسلم موعود دا لیکلي دي چې کله هغوی یو ملګري نه یعنې حضرت ډاکټر خلیفه رشید الدین صاحب چې د خپل یو ملګري نه د حضرت مسیح موعود علیه السلام دعوه واورېده نو هغوی څنګه واورېده دا یې فرمایلي چې څوک چې دومره لویه دعوه کوي هغه دروغجن نه شي کېدی. نو ماته د دلیلونو حاجت نشته، دا دعوه دومره لویه ده چې زه بل څه دلیل اورېدلو ضرورت نه ګڼم او زه دا منم چې دا مسیح موعود دی. او بیا هغوی ډېر زر د حضرت مسیح موعود علیه السلام بیعت کړی و. حضرت مسیح موعود علیه السلام د هغوی نامه په خپل 12 حواریانو کې لیکلې وه او د هغوی د مال قربانۍ تر دې حده زیاتې شوې وې چې حضرت مسیح موعود علیه السلام هغوی له تحریري سند ورکړی چې تاسو د سلسلې لپاره دومره د مال قرباني ورکړې ده چې آینده تاسو د قربانۍ حاجت نشته. نو هغوی خو قربانۍ بیا هم کولې خو حضرت مسیح موعود علیه السلام هغوی سره د خوشنودۍ اظهار داسې فرمایلی و. حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ لیکي چې حضرت مسیح موعود علیه السلام هغه زمانه ماته یاد ده چې کله هغې باندې په ګورداسپور کې مقدمه روانه وه او هغوی ته د پیسو ضرورت و. حضرت صاحب ملګرو ته تحریک ولېږلو چې چونکې خارجیات زیاتېږي لګیا دي، لنګرخانې 2 ځای کې دي، یو قادیان کې یو دلته ګورداسپور کې. او د حضرت مسیح موعود علیه السلام د موجودګۍ په وجه به خلک هلته راتله روټۍ به هم ورله ورکړی کېده. او هغوی بیا فرمایل چې د مقدمې نه علاوه هم خرچه روانه ده نو ملګري د امداد طرف ته پام وکړي، د اخراجاتو لپاره د چنده ورکړي. او چې کله د حضرت صاحب تحریک ډاکټر صاحب ته راورسېدو نو اتفاق داسې و چې هغه ورځ هغوی ته تنخواه چې تقریبا 4,500 روپۍ وې هغه میلاوه شوې وه چې په هغه زمانه کې دا ډېرې زیاتې پیسې وې. نو هغه ټوله تنخواه هغوی هم هغه د حضرت مسیح اسلام په خدمت کې ولېږله. یو ملګري ته سوال وکړو چې ډاکټر صاحب ته چې تاسو د کور د ضرورت لپاره هم څه ایثار کوئ؟ نو ډاکټر صاحب ورته وویل چې د خدای پاک مسیح دا لیکي چې د دین لپاره ضرورت دی، نو بیا بل کوم داسې څیز دی چې ور لپاره دا پیسې ایثارې کومه. نو د ډاکټر صاحب خو د دین لپاره په قربانۍ کې دومره مخکې وو چې حضرت مسیح موعود علیه السلام ضرورت محسوس کړو چې هغوی دې نه منې کې ورته ووایي چې اوس تاسو ته د قربانۍ حاجت نشته. نو دا نمونې وې چې پخواني صحابه هغوی د قایمې کړې وې او د حضرت مسیح موعود علیه السلام صحابه قایمې کړې وې. او بیا د هر خلافت په دور کې دا نمونې مو ته ښکاري. د حضرت مسیح موعود علیه السلام د زمانې یو د نور واقعیت به بیان کړم. حضرت صوفي نبي بخش صاحب د قادیان مهاجر لیکي چې یو ځل ما په جلسه سالنه ته زه حاضر شوم نو ما عرض کړو په خلوت کې په بیا حضرت مسیح موعود علیه السلام ته زه عرض کول غواړم. حضرت مسیح موعود علیه السلام و چې دننه راشه. نو اتفاق دی چې هغه کړکۍ کلاوه پاتې شوه چې کومې دروازې نه چې زه دننه داخل شوم او ما سره څه نور ملګري دننه راغله. نو ما عرض وکړو چې والد صاحب وایي چې مونږ د هلک باندې ښه سبق ووایو، اعلی تعلیم هم پرې وکړو او چې کله نه هغه نوکر شوی دی زموږ څه خدمت یې نه دی کړی. د والد صاحب ګیله دا وه چې دونه سبق مونږ په ماشوم وویلو خپل په زوی دا زموږ څه خدمت نه کوي، لګیا دی د مالي مدد نه کول غواړي. نو دوی ما عرض وکړه چې حضرت مسیح موعود علیه السلام ته چې پلار مې دا وایي اعلی تعلیم یې ورله ورکړو خدمت یې سم نه کوي او ښځه مې دا وایي چې ښه مودې شوی دی چې څه ما سره کالي وه هغه هم خرڅ شو، هر څیز لاړ شي په چندې کې ورکړي.
شاید چې د کور چلولو لپاره هغوی به کالي خرڅول یا د حاجت په وخت به څه خبره چې راغی نو دوی به کالي خرڅ کړي وو. په دې ښځې ګیله وه نو پلار هم رانه ګیلهمن دی او ښځه هم رانه ګیلهمنه ده. او بیا حضرت مسیح اسلام په خدمت کې هغې دا عرض کړو چې زه دلته ګورم چې قادیان ته راغلی یم او د دې ځای نندارې کوم چې د دغه سلسلې د خدمت لپاره ستاسو مریدان په زرګاو روپۍ قرباني کړي. تاسو دعا وکړئ چې خدای پاک دې ما له 2 چنده 3 چنده زیاته تنخواه راکړي نو زه به ستاسو خدمت وکړی شم. د دغه ګیلو د ذکر نه پس د هغوی وویل چې زه چې کله د خلکو نمونې ګورم نو زما زړه کې دا خواهش پیدا کېږي چې زه دې نه زیات قرباني وکړم. بیا خدای پاک داسې سامان جوړ کړ چې هغوی ته په بل ملک کې ملازمت میلاو شو او تنخواه هم زیاته شو. هغوی بیا د مال باندې هم مدد کولو او د سلسلې او بیا د کور والو مدد هم هغوی کولو. هغه خلک نیکان چې د رسول کریم د حضرت مسیح موعود علیه السلام د قوت قدسي په نتیجه کې یعنی هغه زمانه هم د دنیادارۍ زمانه وه چې دنیاداري غالبه وه بیا به هم هغوی قربانۍ کولې. او نن هم دا نمونې موږ ته په نظر راځي چې کله دنیاداري په دې زمانه کې زیاته غالبه ده چې دا خلک بیا هم د خدای پاک په لاره کې خرج کوي. ځینې غریبانان څنګه به هغوی قربانۍ کولې هغه موږ ته نن هم ښکاري. د افریقې ځینې خلک خپل واقعیت رالیږي خو زه مخکې به حضرت فرمایي د حضرت مسیح موعود علیه السلام چې کوم غریبانان وو د هغې د زمانې د هغې نمونه به وړاندې کوم. حضرت قاضي قمرالدین صاحب رضی الله تعالی عنه سعید دیوان شاه باره کې یو بیانې واقع چې وایي چې زه هم ما به هم صحیح صاحب د مې کله کله تپوس کولو چې ستاسو د څه خاص وجه ده د قادیان ته راتلو. ډېر زیات به دوی قادیان ته تله راتله ځکه چې چېرته چې د هغوی کلی و صحیح صاحب هلته نه تېرېده نو د قاضي صاحب د کلي نه به هغوی تېرېده هلته به تله شپه به هلته کوله. دوی وایي چې د دیوان شاه ناروال اوسېدونکي وو او پیاده سفر به هغوی کولو قادیان ته به تله او دا د ډېرو میلو سفر و چې کوم به دوی کولو د ناروال نه تر قادیانه پورې. دوی که د میزې لارې نه که انسان لاړ شي مختصره لاره چې کوم وي نو بیا هم تقریبا د 100 میلو فاصله وي هغه چې کوم هغوی پیاده کوله. نو صحیح صاحب ورته وایي چې قادیان د یو خاص وجه د قادیان د تلو یوه خاصه وجه ده او هغه دا چې زه سره د ملاقات په شوق کې ځمه چې ورشم او حضرت مسیح موعود علیه السلام سره میلاو شم. او صحیح صاحب وایي چې زه غریب یم او یو خدای چې د ملاقات شوق لرم د مسیح اسلام او بل چې زه غریب یم او چنده نشم ورکولی څنګه چې خلک ورکوي مالداره خلک په زرګاو او په سوونو کې. نو زه ځم چې د مهمانخانې چې کم کټونه دي هغه جوړ کړم او زما د سر نه به چنده کمه شي یعنې چې کوم کټونه دي به مفت جوړ کړم او د چندې چې کم بوج یا به نه کوز شي. د چندې ورکولو په وجه چې کوم احساس پاتې کېږي نه ورکولو په وجه نو هغه بوج به باندې کم شي. دا کار چې کم دی د کټونو د بوړلو نو د کټونو د بوړلو چې کم دا کار دی نو په دې زما تسلي وشي نو زه د لنګرخانې چې کم کټونه دي دا وبوړم او تسلي راته وشي چې د مزدورۍ دا کار دی د مزدورۍ دا کار چې کم زه کوم دا زما چنده ده. نو دا هغه روح وه چې په غریبانانو کې پیدا شوې وه هغه زمانې کې هم او دې زمانې کې هم موږ ګورو چې څنګه خدای پاک په خلکو کې دا روح پیدا کړی دی. لرې ملکونو کې چې کم خلک اوسېږي چې یو څو کاله مخکې هلته د احمدیت تعارف شوی دی هغه خلکو اسلام قبول کړی دی او په جماعت احمدیه کې هغوی شامل شوي دي. نو د هغوی د مال د قربانۍ چې کوم شوق دی د هغې هم عجیبه نندارې ښکاري. 1400 کاله مخکې چې کومه جذبه وه هغه په دغه خلکو کې موږ ته نن ښکاري. حضرت مسیح موعود علیه السلام د کم بعض مثالونه په خپل زمانې کې ورکړي دي هغه جذبه موږ ته په دې کې ښکاري او دا هغه روح دی چې نن په جماعت احمدیه کې د حضرت مسیح موعود علیه السلام منلو نه پس په ایمان کې د تازګۍ په وجه پیدا کېږي.
د مارشل آیلینډ مبلغ لیکي چې لادري ارزق صاحب یو مخلص غړي دي د جومات او د جومات د لنګر چلولو لپاره دوی ډېر زیات مهنت کوي نو چېرته 2 وخته روټۍ تیارېږي نو دوی راشي او خدمت کوي پخوي خو چې کله هغوی ته تنخواه میلاوه شي نو د هغوی وړومبی کار دا چې د خپل له طرفه او خپل پنځه چې کوم نسوانسي دي د هغې له طرفه د مال قرباني هغوی وړاندې کړي او د هغوی د وقف جدید قرباني په جومات کې د ټولو نه زیاته وي مربي صاحب چې دغه خلک دي چې چا کورونه چې ګورو چې ډېر غریبانان دي نو د مسیح اسلام هغه برکتي الفاظ را په یاد شي چې متقي رښتونی خوشحالي یو جونګړی کې بیا مونتی شي هغه خوشحالي چې یو دنیاداره او هرس چې کم تن وي نو هغه ته په لوی محل کې نشي ملایوي دی همدغه شان یو بله ښځه ده همدا غزي لورین صاحبه دی هم د مارشل آیلینډ د جومات په لنګر کې کار کوي دی وی چې ما د وقف جدید د چندې یادګارونه چې ورته وکړه چې کال ختمیږي لګیا دی او زموږ چنده د تیر کال نه کمه ده نو نه پس د جمعې نه پس لورین صاحب دفتر ته راغله او د خپل د وقف جدید چنده ورکړه چې موږ د تیر کال چې کوم زموږ هدف د هغه ترلاسه کړو هغې نه د زیات کړی شو د قازقستان مبلغ لیکي چې ایان امرایو صاحب د چندې ذکر کوي هغوی چې ما په ژوند کې یو داسې وخت هم لیدلی چې ابراهیم ایان صاحب وی چې ما سره د روټۍ لپاره هم پیسې نه وې او د خوراک څښاک لپاره هم قرض موږ کول او زما ښځه ته به فکر و چې موږ به مخکې ژوند څنګه تېروو خو په دغه حالاتو کې چې ما چنده ورکول شروع کړه نو اوس زما دا اصول دی چې کله ما سره پیسې راشي نو زما چې پیسې راشي ټوله کې مخکې زه چنده ورکوم او دا د خدای پاک عجیبه حسن سلوک دی ما سره چې کله هم زه چنده ورکړم نو خدای پاک ما ته بهتره مالي وسایل راکړي او زما ښځه مانه تپوس کوي ځینې وخت چې دا پیسې چېرته نه راغلې نو زه هغې ته هم دا یم چې د هر څه چندې برکت دی خدای پاک قرض نه ساتي خدای پاک دا وایي چې کله تاسو مال خرج کوئ او زما له خاطره خرج کوئ نو زه به تاسو له درکوم زیاتوم به درکوم او خدای پاک هم خپل همدغه لوز پوره کوي د کیمرون یو ښار دی مروه هغې سره جوخت یو جومات دی زمونږ هلته یو زمونږ ملګري دي محمد یوسن صاحب وي چې زه ډېر غریب وم د خلکو په فارم باندې مې کار کول او د احمدي کېدو نه پس ما چنده ورکول شروع کړو د چندې په برکت خدای پاک صرف دا نه چې زما هغه چندی قبوله کړه بلکې دومره څه یې راله راکړه چې زما خپل فارم جوړ شو او دا څیز ماله تسلي راکوي چې خدای پاک دا قرباني زما قبوله کړه ځکه چې خدای پاک ما ته بې شمېره بخښنې دي د خدای پاک په ما لپاره او زه مالک کمه خاوند دی کمه د یو فارم یعنې یو وخت کې ما مزدوري کول او زه مالک شوم د یو فارم د خپل نایجر یو غریب جومات دی دلته د هغه ځای مبلغ صاحب لیکي چې یو احمدي د لاولي صاحب هغوی وایي چې ما به کرونده کوله د ټایګر نټ او دا ما ویلي خو نه چې د دې 10مه برخه په چندې کې ورکوم خو په زړه کې مې اراده کړې وه خو حالت داسې شو چې د کروندې نه پس بارانونه وشو بې شمېره او د فصل د خرابېدو خطره وه نو ځکه چې د دې دومره اوبه نه وي پکارې د خوشه چې کم زما ګاونډیانو د هغوی فصلونه خراب شو ډېر کم شوي خدای پاک وایي زما فصل له دومره برکت ورکو چې زما چې کم که خلک وو چې ځمکه د ما نه زیاته وه او هغوی ته 5-6 بوره د میلاوې شوې خو ما ته 10 بوره میلاوې شوې بلکې 11 زما د پټي نه او په داسې حالاتو کې چې کله فصل خراب شي نو قیمتونه هم زیات شي په مارکیټ کې انسان ښه ګټه کولی شي خو دوی د پیسو لالچ ونه کړو زړه کې لوز دا کړی و خدای پاک په غیر بل چاته نه وویلي ځکه چې ما په زړه کې د خدای پاک سره لوز کړی و او د خدای پاک له خاطر هغوی د قربانۍ لپاره تیار شوي و د خپل د وعدې مطابق هغوی هغه 11مه بوره هم جومات له په چندې کې ورکړه او د مال مینه په هغوی نه غالبه شوې دغه قربانۍ کوونکي خلک دي چې نن موږ ته په جومات احمدیه کې ښکاري په هر ملک کې ښکاري د ګیمبیا یو جومات دی یوروب باول صاحب هلته د هغه ځای صدر
د ګیمبیا یو جومات د یو باول د هغه زه صدر صاحب وایي چې دوی ته چېرته نه پیسې میلاوې شي نو هغوی په 2 برخو کې تقسیم یې کړې یوه برخه یې چندې لپاره کېښود او بله برخه یې د ذاتي استعمال لپاره دوی وایي چې له بده مرغه د ذاتي استعمال چې کومې پیسې هغه ورکې شوې هغوی سره صرف د چندو پیسې پاتې شوې نو هغوی باندې د مال مینه غالبه نه شوه چې هغوی څه بانه ونه کړه چې هغه پیسې پوره کړې شو نو ځکه به زه اوس نیمې پیسې خرچې کم وه وایي کومې چندې لپاره مې پیسې بیلې کړې وې هغه به په چندې کې دوی وي چې زه به ورکوم وي ما چندې کې ورکړې د خدای پاک داسې وکړه چې څه موده پس هغه پیسې چې هغې کومې ورکې شوې هغوی ته میلاوې شو د دوی ضرورت پوره شو نو په داسې حالاتو کې چې ضرورت وي نو د مال مینه زیاته شي خو چې کوم د خلکو عجیبه اخلاص دی چې کوم لوز کړی وي خدای پاک سره نو هغه به هر حال هغه پوره کوي بیا یو بله واقع ده چېرته چې د مال مینه او د مال ضرورت په قربانۍ باندې غالبه نه شوه په ناجر کې د مراوي ریجن یو جومات دی احمد ثاني صاحب د وقفې جدي چنده ورکوونکي یو ملګري دي هغوی په هر کال به ډېر باقاعدګۍ سره چنده ورکوله او سخت کال په هغه علاقه کې د سیلاب په وجه فصلونه خراب شوي وو نو خیال دا و چې خلک به زیاته چنده ورنه کړی شي خو ثاني صاحب وایي چې بېشکه د زیاتو بارانونو په وجه او د سیلاب په وجه فصلونه خراب شوي وو او بېشکه د سیلاب په وجه ښه فصلونه نه وو شوي خو په دغه وجه به هغوی په چندې کې به کمې نه راولي او څومره چنده چې هغوی مخکې به ورکول د هغه نه زیات هغوی ته ځل ورکړه بیا یوه بله کیسه ده چې ضرورت نه باوجود قربانۍ له ترجیح ورکړی شوی و نایجر کې یو جومات دی هلته بارانونه کم شوي وو او چېرته په فصلونو خو ډېر بد اثر پرېوتی و چېرته بارانونه روان و چېرته کم کې د آفتونه دي اکثر خلک چې په جومات کې دي په افریقې کې نو هغه د کلیوال جوماتونه دي او هلته د ملک چې کوم سیاسي صورتحال هغه هم نن سبا خراب دی ډېره سخته ګراني کې اضافه شوې وه دا صورتحال چې معلم صاحب ولیدو نو هغوی دا وایي چې ما ته پریشاني وه چې خلکو سره پیسې شته نه نو ژوند به څنګه ورکوي او چې کله د کلي خلکو راته وویل چې د کلي خلکو ته چې کله ما وویل چې د وقف جدید کال اوس ختمیږي لګیا دی نو هلته یو شافي صاحب دی شافي انګو صاحب هغه ودرېد او دا یې وایي چې هر کال موږ باقاعدګۍ سره چنده ورکوو او یو کال هم داسې نه دی راغلی چې خدای پاک موږ له زیات نه وي راکړی د چندې په برکت نو زموږ معاشي حالات هم ښه وي نو اوس د باوجود له تنګۍ نه موږ بهتره کېږو نو ځکه به موږ رسو کېږو نو چنده به ورکوو او بیا هغوی چنده ورکړه او دلته ما خبره ده چې د مال مینه په هغې غالبه شوې نه وه د تنزانیې یو ملګري د ابراهیم صاحب هغوی وایي چې کله د چندې د برکت نه خبر شوم نو ما هره میاشت یو مخصوصه برخه د مال قربانۍ لپاره مقرره کړه او د دې په برکت زما په کار کې اضافه روانه وه او خدای پاک زما رزق کې اضافه کولی یو ځل د چندې لپاره معلم صاحب چې ما ته وویل نو ما سره څه پیسې هغه ما د یو کار لپاره ایښې وې کاروبار و د هغې لپاره ما پیسې ایښې وې خو چې تحریک راته وشو نو ما هغه پیسې په چندې کې ورکړې او بله ورځ فون مې وکړو او هغه چا چې مال خرڅولو چا نه به چې ما هغه مال اخیستو هغه ته ما وویل چې ما سره اوس پیسې نشته نو ځکه به زه تا نه مال نشم اخیستی چې کوم ما اخیستل غوښتو نو په دې هغه راته وویل چې هېڅ خبره نه تا کوم مال چې تا اخیستو د هغې نیمې پیسې خو ورکړې شوي دي او باقي پیسې به ته بیا ورکړې دوی وایي چې ما ته خو دا نه وه معلومه چې نیمې پیسې چا چېرته نه ورکړې وي خو زه اوسه پورې په دغه راز پوه نه شوم خدای پاک د ځینو مدد داسې وکړي چې هغوی خبرېږي هم نه ځینو له خدای پاک د مال د قربانۍ په وجه نوکرۍ هم ورکړې وي د چک ریپبلیک یو خادم وایي چې یو لوکل دی دلته د هغه ځای د چک ریپبلیک یو تن دی چې څنګه خدای پاک ما ته زه پوه کړی د مال د قربانۍ په فلسفې وایي چې د مال د قربانۍ په وجه یو نوی روحاني ژوند ما ته میلاو شوی دی ما به چې خپل ملګرو هلکانو ته کته چې په پریشانو کې ګرفتاره دي خو زه په ډېر سکون کې یم او هر تن بل چې کوم د هغه پیسې راغونډولو کې مصروفه دی نو د خدای پاک په فضل زما د عادت جوړ شوی چې کومه پیسه مې په لاس راځي هغه د خدای پاک په لاره کې قربان کړم زما ملګري وایي چې د دې هېڅ فایده نشته خو زما خدای پاک ګواه دی چې زما ژوند د دې سره وابسته دی وایي چې زما خپل
په چې کوم زما فیلډ دی کې ما نوکري لټوله ګرانه راته راپېښه وه د خدای پاک په فضل د چندې په برکت هغه ګرانه چې کومه وه هغه لرې شوه رهایش مې نه و خدای پاک راته د رهایش انتظام وکړو وی مخکې به هر وخت زما جیب خالي و زه خدای پاک په فضل هر وخت ډک وي چندې زه ورم کوم نو خدای پاک بیا چېرته نه د جیبونه را لټک کړي د انډیا نه د هغسې انسپکټر صاحب دی چې یو ملګري دي هغوی لیکي چې یو ملګري دي د هغې د وقف جدید چنده 4,000 روپۍ یو څو ورځې پاتې شوې نو ما ورته نو هغوی دا ووایي چې ما سره یو څه پیسې شته خو یو هم کار دی کې دا ورکول دي دا پیسې نو ما ورته وویل چې دا د وقف جدید د کال آخر دی تاسو وګورئ چې څه تاسو مناسبه ګڼئ که اوس ورکول غواړئ یا بیا وروسته نو هغوی وایي چې زه په خدای پاک باندې توکل کوم او پیسې هغوی د چندې کې ورکړې بله ورځ د هغوی فون راغلو چې یو ډېرې زیاتې زما پیسې چېرته انښتې وې هغه راته میلاوې شوې او پوره پیسې خو راته نه وې میلاوې شوې خو 50 راته میلاوې شوې او د باقي ورکولو لوز هغې راسره کړی دی زر به راته میلاوې شي نو وګورئ خدای پاک راته ورته ووایي چې ښه که ته زما له خاطره د مال مینه پرېږدې او د ذاتي ضرورتونه پرېږدې نو او د جماعتي ضرورتونو د پوره کولو کوشش کوې نو زه به ستا مدد وکړم نو خدای پاک داسې مدد کوي جماعت احمدیه کې د خدای پاک په فضل چې کوم اخراجات روان دي نو حضرت مسیح اسلام فرمایي چې څنګه چې حضرت مسیح اسلام فرمایي چې په دنیا کې یو نبی نه دی تیر شوی چې د جماعت د نظام چلولو لپاره د مال تحریک نه وي کړی جماعت احمدیه هم د جماعت د نظام چلولو لپاره تحریکات کوي او زموږ په دنیا کې چې څومره میشنونه دي نو د تحریک جدید د وقف جدید چې کومې چندې دي هغه خالصتا مرکز ته راځي او باقي خو په مقامي ملکونو کې خرج شي خو د افریقې چې کوم ملکونه دي هغه دومره مالداره نه دي باوجود له دې چې هغوی چندې ورکوي خو اخراجات ډېر زیات دي میشن هاوسونه دي جوماتونه دي چې روان دي افریقې کې دغه وخت 9,900 او 350 جوماتونه جوړ شوي دي او 306 جوماتونه لا جوړېږي لګیا دي او دغه شان هر کال د ډېرو ګڼ شمېر د جوماتونو منصوبې جوړېږي 1,800 میشن هاوسونه روان دي څه په کرایه دي څه مرکزي مبلغین دي د 400 شمېر دلته کار کوي 2,000 نه زیات معلمین کار کوي لګیا دي بیا قادیان دي بیا ساوت یعنی سویلي امریکا د هغې ملکونو کې هم په جزایرو کې هم مرکز نه خرج کېږي نو د هغې هغه ځای اخراجات نه خپل اخراجات هغوی نه هلته پوره کېږي د میشن د اخراجاتو پوره کولو لپاره چې کوم د هغوی رننګ ایکسپینډیچر وي هغه ډېر زیات وي د لټرچر د تقسیم اخراجات دي لټرچر هم ځینې وخت دي ځینې هغوی راغواړي اکثر د لویو کتابونو علاوه هغې کې نور هم کتابونه مفت تقسیمیږي ورکوټ لټرچر چې کوم دی هغه خو مفت دی څه چاپ کېږي هلته لټرچر او دا ټولې پیسې د خدای پاک په خپل فضل د خرج لپاره راکوي او ځینې وخت انسان پوهېږي نه چې دومره زیات پروګرامونه دي دومره اخراجات روان دي او ګټه زموږ لږه د اوس طریق جدید او وقف جدید چندې که میلاوي کړي نو چې کوم خالصتاً مرکز ته راځي نو تقریبا 30 یا 31 میلیونه پاونډ جوړېږي خو د خدای پاک په فضل دا خرج دی چې د 106 ملکونو چې کم مشن دی هغې له سالانه چې کم ګرانټ ورکړی کېږي نو تقریبا د دې برابر دی بیا جامعات دي په هغې باندې 100 میلیونه خرج کېږي د هغې د ګرانټ زی ایم ټي دی په هغې باندې 100 میلیونه دی چې خرج کېږي بیا د مرکز اخراجات دي نو دا خرچې خدای پاک داسې پوره کوي چې انسان پوهېږي نه چې څنګه پوره کېږي لګیا دي ځینې وخت دا خیال راځي چې شاید ډېر زیات اخراجات دي څنګه به پوره کېږي خو د خدای پاک په خپل فضل اخراجات پوره کوي لګیا دی چې هم کمې راتلو ته نه پرېږدي نو دا میشن د خدای پاک په فضل جاري دی په دې کار روان دی حضرت مسیح موعود علیه السلام سره د خدای پاک هم دا فرمایلي چې مال خو به زه تعالی در کوم او هغه مال خدای پاک ورکوي لګیا دی خدای پاک جومات له دا په صحیح مصرف کې د راوستو توفیق هم همیشه دی ورکوي د صحیح خرج ورکولو توفیق دی ورکوي او هېڅ چېرې د څه قسمه بې قاعدګي په دې کې نه حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې تاسو لپاره ممکن نه ده چې مال سره مینه نه کوئ او خدای پاک سره هم صرف یو سره تاسو مینه کولی شئ نو څومره خوش قسمته دی هغه تن چې خدای پاک سره مینه وکړي که تاسو کې څوک د خدای پاک سره مینه کوي او د هغه په لاره کې مال خرج کوي نو زه دا یقین لرم چې د هغه په مال کې به بیا د نورو په نسبت زیات برکت ورکړی کېږي ځکه چې مال په خپله نه راځي بلکې د خدای پاک په اراده راځي
نو کوم ته چې د خدای پاک لپاره ځنه برخه د مال پرېږدي نو به ضرور هغه بیا مومي خو کوم ته چې مال سره مینه کوي او د خدای پاک په لاره کې خدمت نه کوي چې کوم هغه ته کول پکار دی نو به ضرور د دغه مال نه محرومه کیږي دا خیال مه کوئ چې مال ستاسو په کوشش راځي بلکې دا د خدای پاک له طرفه راځي او دا خیال مه کوئ چې که تاسو څه برخه د مال په ورکولو یا څه په بل رنګ کې خدمت کوئ نو خدای پاک دغه په فرستاده سه احسان کوي نو دا خیال مه کوئ دا د خدای پاک احسان دی چې تاسو دغه خدمت لپاره رابلي او زه تاسو رښتیا وایم چې که تاسو ټول ما پرېږدئ او د خدمت او امداد ځان یو طرف ته کوي نو خدای پاک به یو کام داسې پیدا کړي چې بیا به هغه دا خدمت کوي تاسو یقینا دا وګڼئ چې دا کار د اسمان کار دی او ستاسو خدمت ستاسو خپلې ښېګړې لپاره دی نو داسې نه چې تاسو په زړه کې څه کبر پیدا کړي او دا خیال وکړئ چې موږ د مال خدمت یا څه قسمه خدمت کوو لګیا یو زه تاسو ته بار دا وایم چې خدای پاک ستاسو د خدمتونو لږه محتاج نه دی او دا د هغه په تاسو فضل دی چې تاسو ته د خدمت موقع درکوي نو دا هغه احساس د هغه سوچ دی چې حضرت مسیح موعود علیه السلام په جومات کې پیدا کړی دی او د خدای پاک په فضل نن 135 کاله موده تېره شوې ده او دې نه باوجود دا جذبه د جومات په خلکو کې موجوده ده او کم زلمي او نوي چې کم شاملین دي هغوی هم قربانۍ کوي د چا چندو واقعیت چې ما بیان کړ چې څنګه هغوی په دغه روح پوه شوي دي خدای پاک د هغوی په مال کې برکت اچولی دی هغوی دې لپاره هر وخت تیار وي خدای پاک د دې د ټولو په اموالو په نفوس کې برکت واچوي حضور فرمایي چې دې سره به زه دا رپورټ هم وړاندې کوم چې سږ کال د وقف جدید د چندې رپورټ دی چې دې نه دا معلومیږي چې سږ کال هم د خدای پاک په فضل جومات څومره قربانۍ کړې دي د خدای پاک په فضل په 11 دسمبر د وقف جدید 20 کال ختم شو او د جماعت احمدیه عالمگیر له طرفه 1,40,00,000 او 1,000,000 پاونډ یعنې تقریبا 14 میلیونه د مال قرباني وړاندې شوې ده او دا وصولي د تېر کال نه 1,60,000 پاونډ زیاته ده الحمدلله او په دې کې د قربانو په لحاظ د پیسو په لحاظ په اول نمبر انګلستان دی د دې او د کینیډا ډېره سخته مقابله ده کینیډا هم ډېره اضافه کړې ده په خپلو قربانو کې خو انګلستان نو سم دی وروسته دی بیا په درېیم نمبر جرمني دی او بیا امریکا بیا هندوستان بیا استرالیا بیا د مشرق وسطی یو جومات دی بیا انډونیشیا او بیا د میډل ایسټ یو جومات دی د مشرق وسطی او بیا بیلجیم په افریقې کې د مجموعي وصولۍ په لحاظ چې کوم جوماتونه دي نو هغې کې غانا په وړومبي نمبر بیا موریشس بیا په درېیم نمبر برکینا فاسو حضور فرمایي چې دلته هم حالات ډېر مخدوشه دي خو د نه باوجود هغوی قربانۍ کوي لګیا دي او ډېرو ځایونو نه خو لا رپورټونه راغلي هم نه دي ځکه چې رابطې نشته بیا تنزانیا دی بیا لایبیریا بیا ګیمبیا بیا نایجیریا سیرالیون بنین کومو کنشاسا د وقف جدید د مالی نظام کې د شاملینو شمېر باره کې چې کوم رپورټونه راغلي دي نو د هغې مطابق 15,50,000 دی او تېر کال په مقابله کې چې کوم چنده ورکوونکو شمېر کې چې کوم اضافه شوې ده نو هغې کې باوجود د خرابو حالاتو د پاکستان کې هم دا اضافه شوې ده بیا نایجیریا کیمرون سیرالیون ګیمبیا او کانګو برازیل د انګلستان چې کوم 10 لوی جوماتونه دي قربانۍ کوونکي نو هغې کې فارمهم په وړومبي نمبر بیا ووسټر پارک بیا اسلام آباد بیا والسال بیا اولډرشاټ ساوث بیا ایش بیا چیم ساوث بیا جلنګم اولډرشاټ نارت او بیا یول وړومبي چې کوم 15 ریجنونه دي هغې کې په وړومبي نمبر اسلام آباد بیا بیت الفتوح بیا میډلینډز بیا مسجد فضل بیا بیت الاحسان
د دفتر اطفال دا د وقف جدید بیل وي نو هغې کې چې کوم لومبي لس جوماتونه دي هغه آلډرشاټ په لومبي نمبر بیا آلډرشاټ نارت بیا فونهم بیا ایش بیا آلډرشاټ ساوت بارډن چیمز ساوت اسلام آباد روهمپټن ویل او بیا مانچسټر نارت او بیا والسال د کینیډا چې کوم عمارتونه دي وصولی په لحاظ پای کې په لومبي نمبر وان بیا کیلګري بیا پیس ویلیج بیا وینکوور بیا ټورنټو ویسٹ بیا برمپټن ایسٹ بیا ټورنټو او بیا د کینیډا چې کوم لس لوی جوماتونه دي نو هغې کې هیملټن په لومبي نمبر بیا په ایډمنټن ویسٹ بیا هیملټن ماونټن بیا ملټن ایسٹ بیا بیت الرحمن سسکاټون ډرهم ویسٹ رجاینا مونټریال ویسٹ او بیا بیت العافیت سسکاټون وینیپیګ ایډري لایډمنسټر نیو فاونډلینډ بیا په د دفتر اطفال چې کوم نمایان عمارتونه دي هغه دا دي وان په لومبي نمبر بیا ټورنټو ویسٹ بیا وینکوور بیا پیس ویلیج بیا کیلګري بیا د میسیساګا بیا برمپټن ایسٹ بیا برمپټن ویسٹ او بیا ټورنټو په جوماتونو کې په دفتر اطفال کې په لومبي نمبر ډرهم ویسٹ حدیق احمد بریډفورډ ایسٹ مونټریال ویسٹ هیملټن ایسٹ هیملټن ماونټن انسفیل ملټن ویسٹ وینسر د جرمني 15 لوکل عمارتونه چې کوم دي هغې کې هامبرګ په لومبي نمبر بیا فرانکفرټ بیا ویسبادن بیا ګروزګراو ریډشټډ لس جوماتونه چې کوم دي مخکې عمارتونه وو اوس دا جوماتونه دي روډګاو نیډا رودرمارک فلورسهایمز نویویډ کوبلنس واینګارټن پیننبرګ برلن نویس په دفتر اطفال کې چې کوم ریجنونه دي 15 نو هغې کې په لومبي نمبر ویسبادن بیا هامبرګ بیا هیسن زودیسټ بیا ویسټ فالن بیا ډیټسن باغ د امریکې لس جوماتونه میریلینډ په لومبي نمبر لاس انجلس په دویم نمبر نارت ورجینیا بیا سیلیکون ویلی سیاټل ډیټرایټ شیکاګو ډیلس ساوث ورجینیا آسټن هیوسټن د اطفال په لحاظ د دې چې کوم لس جوماتونه دي نو هغې کې په لومبي نمبر سیاټل بیا فلاډلفیا بیا نارت ورجینیا جارجیا کیرولاینه شیکاګو آسټن ډیلس اوشکوش ډیټرایټ میریلینډ د خدای پاک په فضل پاکستان کې هم په خپل فضل دوی ډېر محنت کړی دی قربانۍ کړې دي نو هغې کې په لومبي نمبر لاهور دی بیا په دویم نمبر ربوه بیا په دریم نمبر کراچي ده د بالغانو کې چې کوم د ازلاو پوزیشن دی نو هغه دا دی اسلام آباد په لومبي نمبر بیا سیالکوټ په دویم فیصل آباد بیا گجرات گوجرانوالا سرگودا عمرکوټ ملتان حیدرآباد میرپور خاص چې کوم لومبي لس جوماتونه دي نو په لومبي نمبر اسلام آباد بیا ټاونشپ لاهور دارالذکر لاهور عزیز آباد کراچي علامه اقبال ټاون لاهور بیا سمن آباد لاهور بیت الفضل فیصل آباد ملتان ښار دلی ګیټ لاهور گوجرانوالا ښار اطفالو کې چې کم درې لوی جوماتونه دي نو هغې کې په لومبي نمبر لاهور په دویم بیا ربوه او په دریم نمبر کراچي په دفتر اطفال کې د ازلاو پوزیشن دا دی اسلام آباد په لومبي نمبر بیا سیالکوټ بیا ناروال عمرکوټ راولپنډي گوجرانوالا میرپور خاص گجرات حیدرآباد شیخوپورہ ځینې جوماتونه دي چې غیر معمولي کوششونه یې کړي دي د هندوستان لومبي لس جوماتونو کې په صوبو کې کیرالا په لومبي نمبر بیا تامل ناډو بیا جموں کشمیر بیا کرناټکا بیا تلنګانه اوریسا پنجاب
ویسٹ بنگال، مهاراشټرا، اتر پردیش. لس جماعتونه چې کوم دي په دې کې په لومړي نمبر کومبټور، بیا په دویم نمبر قادیان، بیا حیدرآباد، بیا کالیکټ، منجیری، بنگلور، ملیاپلیالم، کولکتا، کیرن، کیرولای. د استرالیا چې کوم لس جماعتونه دي نو په لومړي نمبر کاسل هیل، بیا ملبن، لانګ وارن، مارسټن پارک، بیا ملبورن کلایډ، لوګن ایسټ، ملبورن بیرویک، پینریتھ، پرث، ایډلیډ ویسٹ. بالغانو کې د استرالیا چې کوم جماعتونه دي نو کاسل هیل په لومړي نمبر، بیا ملبن، لانګ وارن، مارسټن پارک، لوګن ایسټ، ملبن بیرویک، ملبن کلایډ، پینریتھ، پرث، ایډلیډ ویسٹ او بلیک ټاون. اطفالو کې د دوی دی ملبن، لانګ وارن، پرث، پلمپټن، ایډلیډ ساوث، ملبن کلایډ، پینریتھ، ملبن ویسٹ، مارسټن پارک، برزبن سنټرل او ملبن بیرویک. خدای پاک دې قربانۍ کوونکو په اموالو نفوسو کې د بې انتها برکت واچوي. دا هم دعا کوي دا د 2025 چې کوم کال دی دا د جومات لپاره د برکتونو والا کال وي. خدای پاک د جومات د هر شر نه محفوظ وساتي. پاکستان کې چې کوم شدت پسند ډلې دي او دا کوم چې کوم دغوی تنظیمونه دي چې وخت په وخت هغوی راپارېږي او د جومات د مخالفت په شا هر قسمه ظلم کوشش دی کوي. نه قبرستانونه محفوظ دي، نه کورونه محفوظ دي. نو خدای پاک دې د دغو ظالمانو د نیولو سامان د زر پیدا کړي، خپل حفاظت کړي ساتي احمدیان. پر ربو هم د دغه خلکو ډېر نظر وي. خدای پاک دې د حفاظت هم فرمایي. د درود شریفو د ځینو دعاګانو طرف ته ما پام ګرځولو څه موده مخکې، نو دې طرف ته د پاکستان احمدیان ته پکار ده چې خاص پام دې لري او د دنیا هر احمدي هم د بنګلادیش احمدیانو لپاره هم دعا کوي خدای پاک د هغوی د شدت پسند او د شر نه د محفوظ وساتي. او شام کې هم اوس نوی حکومت راغلی دی، خدای پاک دې هلته محمدیان د هر شر نه محفوظ وساتي، خپل حفاظت کې دې ساتي. همدغه شان نور ملکونه دي، د افریقې ملکونه دي، هر ځای کې د خدای پاک احمدیان په خپل حفاظت کې وساتي. د هر احمدي فرض دا دی چې دې لپاره دې په خاص طور په خپل هم د ډېرې دعاګانې کوي د خپلو ملکونو لپاره هم او د پاکستان چې کوم بهر خلک اوسېږي د پاکستان لپاره هم. د دنیا عمومي حالات او د جنګونو د صورتحال لپاره دعا کوي چې خدای پاک د دې د بدو اثراتو نه دې هر معصوم او مظلوم بچو ساتي. په نوي کال ډېر دی جشن کوي، آتشبازي کوي، خو هر یو تن صرف خپل خوشحالۍ ته ګوري، د بل د درد دی احساس نه لري. دا کم چې غریبانان خلک دي، غریبانان قامونه دي، مظلومه خلک دي، نو چې کم طاقتوره قامونه دي په هغې باندې مسلسل ظلم کوي. خدای پاک دې په دغه کال کې د دغه ټولو طاقتورو قامونو منصوبې دې په خاورو کې ومږي او د خدای پاک وحدانیت دې موږ وګورو چې په دنیا کې قایمیږي. خدای پاک الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر